د قربانۍ عمل ته د خلکو ډېر زیات انتظار وي او دقې ته ډېر زیات غور او فکر وي. اوس قرباني په چا باندې واجبه ده؟ نو شریعت نصاب مقرر کړی دی. یو د سرو زرو دی او یو د سپینو زرو دی. د سرو زرو نصاب چې کوم دی 9 تولې سره ده. او د سپینو زرو حساب چې کوم دی 52.5 تولې چاندي. او یا د دغه قیمت بیا په هغې کې نظم څومره قیمت جوړېږي. که یو سړي سره د پیسې وي نو په نن سبا دور کې وایي د 52 تولې چاندي قیمت چې کوم دی 4,60,000 روپۍ جوړېږي. 4,80,000 روپۍ دا یو انسان سره پرتې دي. داسې ورسره پرتې دي چې د چا د قرض نشته دی، پردې پیسې نه دي، د ده خپلې پیسې دي. نو په دغه انسان باندې بیا قرباني واجب ده. او که کالي وي ورسره نو بیا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې ذنب القیام به وي. نو ذنب القیام دا چې د سرو زرو او د سپینو زرو قیمتونه راجمع کړي، یو ته رسېدو بس قرباني به وي. او صاحبین د ذنب الاجزا قایله دي، خو زمونږ په دې علاقه کې د ذنب القیام باندې مفتیان فتوا ورکوي. نو زمونږ هم دقه رایه ده، ځکه چې وایي د قوم سره مړ شي نو مړ دی. نو زمونږ د علاقې ټول مفتیان په ذنب القیام باندې فتوا ورکوي او دې کې احتیاط زیات دی. ځکه چې چا سره 4,60,000 روپۍ دي بس په ده باندې قرباني واجبه ده، که د سرو زرو د تیړه او که د سپینو زرو. او ذنب الاجزا دا دی چې یو توله سره زر دي نو که دې سره سپین زر بسونه کړي نو 45 تولې سپین زر ورسره یو ځای کړي نو هغه به 52 تولې چاندې ته ورسي. دغه شان ورپسې ده بیا که دا 2 تولې سره زر دي نو هغه به دې خوا راواړی دغه تقریبا 38,000 دغه سره دغه شان ورپسې راځه راکمېږي به. دغه ذنب الاجزا على كل حال انفال الفقراء ذنب القیام دی. دغه به په دې ځای باندې پرېږدو. بس چا سره چې 4,60,000 روپۍ وي د ضرورت نه زاید نو بس په ده باندې قرباني واجب ده. ضرورت څه ته ویل کېږي؟ ضرورت خوراک، څښاک، مسکن. د خوراک دپاره نه دي، د کپړو دپاره نه دي، د کور هغه کور چې ته پکې اوسېږي دا نه چې 2-3 پلاټه پې واخلو، دغه نه. هغه جامې چې ستا بدن استعمالېږي هغه نه چې ایښودې دي او اډو د سره استعمالېږي نه. هغه لوښي چې د سره اډو استعمالېږي نه دقه ضرورت کې نه راځي. بلکې فقهاو دومره پورې ویلي دي، دومره پورې چې سړي سره غوا ده او د دې غوا نه دې صرف او صرف پې خوري، صرف او صرف پې خوري، د پیو دپاره یې ساتلې ده نو که د دې غوا قیمت نصاب ته رسي په ده باندې قرباني واجب ده. او ګناه ده د غوا ساتلې ده او دې ته پې خرڅوي، یعنې دا ذریعه معاش ده. نو دا په شان د مشین شوه بیا پې قرباني نشته. علا کل حال دغه شانتې 2-3 غویان دي نو په 2 غویانو باندې د کار روان دي او یو غویې ته زیاتي دي نو که قیمت یې نصاب ته رسي په ده باندې دې قرباني. دغه رنګې د کور نور سامان یا دا م یادو ساتئ چې د قربانۍ دپاره مالنامي کېدل شرط نشته، د زکات دپاره مالنامي کېدل دا شرط. مسایل دي دا علا کل حال. نو دغه انسان به قرباني کوي، په کومو څاروو باندې به قرباني کېږي؟ نو موږ مسلمانان یو الحمدلله. او د مور په غېږ کې چې سترګې غړولې دي نو الله راته اسلام نصیب کړی دی، الله راته ایمان نصیب کړی دی. د مسلمانانو په کلي کې پیدا یو، د مسلمانانو په وطن کې پیدا یو نو موږ ته هغه څاروي معلوم دي چې په کومو باندې قرباني کېږي او په کومو باندې نه کېږي. چې هغې کې یو اوښ دی، په اوښ باندې قرباني کېږي، په غوا میخه باندې قرباني کېږي، ګډه
چیرې د پدې باندې قرباني په دغه سيزونو باندې قرباني کېږي. ما درته دا کوم عمرونه یاد کړل کو د اوښتې او کو د وارې او کو د ګډې بېزیرې او کو د ورپسې د میخې لاړ شه دا ټول چې کوم مې درته یاد خو چې دغه عمرونه یې برابر دي خو دلته د خدای خاطرو کې ذمهداران د کال او د یو نیم کال سقې بیا را روان کړي او وایي دا به د 2 کالو دي. مور ورپسې وایي وچه شوې ده نو د 2 کاله شو که نو چې مور ورپسې اوس وچه شوه نو څنګه د 2 کاله شو خدای خاطرو کې خلکو له دا قربانیانې مه ورکوې. دغه ذمهداران را لګیا وي بس ګډوډ کارونه کوي فارامې سقې دي نو هغه خو چې د کال مې د دومره ښکارې غټ بس وایي عمر یې برابر دی غاښونو ته یې مه ګوروي ما دا استاد یې نه اورېدلي نو عمر یې خو برابر دی خو چې یقینا برابر وي ولې دا ډېر سخت دروغجنان دي دا سوداګر او دا ذمهداران. علي راته وایي ما پخپله یو سره مېلو شو ما وایي دا د څومره وخت وایي دا د 2 کالو دی ما وایي دا څنګه د 2 کالو د 20 میاشتو دی که ما وایي ستا په کال کې 10 میاشتې دا څنګه چل دونه ورته پته نه لګي وایي د 20 میاشتو دی مور ورپسې خوشه شوې ده سړیه وایي زه درته دروغ وایم ما وایي 20 میاشتې چې دی دا 2 کال د خدای خاطر که کال کې 12 میاشتې ته وایي زه 20 میاشتې 2 کاله نو دروغ مه وایي خلکو له قربانیانې مه ګډې وډې کوې ځکه چې تا د خو هغه 20 روپۍ میلو شي او چا چې واپس دا نو قرباني وشوه ځکه چې هغه د په خولې باندې یقین وکړي خو ده بې ځان د 20 روپو دپاره خپل ایمانونه مه غر کوئ چې عمر یې برابر وي نو بیا ورته وایې دغه دی خو چې د چا نه تپوس کوې د 2 نیمو کاله دی روان کړی به یې غاښې یې نه لا غاښې نه دي کړی خو د 2 نیمو کاله دی. حضرات ځان له خپلې قربانیانې مه غر کوئ د خلکو قربانیانې مه غر کوئ. دغه څاروي عمر چې برابر یې قرباني پرې کېږي او که عمر یې برابر نه وي بیا پرې قرباني نه کېږي. یا داسې څاروي اخیستل پکار دي چې هغه ښکلې څاروي ځکه چې الله له کوم څیز ورکوي نو ښکلې ورکوي. داسې پکې مه ګوره بعضې پکې بس هغه راګو ګوډو ته یې نه ګوري قیمت باندې هم ډېره ښه واخیسته هلکه وایي دا میخه دې په څو واخیسته وایي باندې ډېره ارزانه ده بس مې ارزانه ځکه د دا یو سترګه باندې سر پړانده نور ټیک ټاک نیمه غولانځه یې وایي کار نه کوي نور ټیک ټاک دا یو خپه چې دا بس کار نه کوي نور ټیک ټاک ښکرې وایي نشته خیر دی نو بس دا وایي مولیانې سرې ارزانه ده او ته داسې د فتاوا عالمګیري او شامل لګېږي چې مولیان د ځانه لګېدلی شو ګډې وډې مه وایئ دا قرباني کول پکار دي. اوس په چا باندې واجبه ده ما درته وایي چې 4,60,000 روپۍ چا سره وي قرباني واجبه ده نو چې چا سره دغه وي ده له پکار ده چې قرباني وکړي. ما ته اکثر وایي خلک وایي ته پکې خلک وایي بیا بېعزته ما یې دونه مې بېعزته کړه بیا یې نه کوي نو څه به والله بالله ثم تله په دې منبر یې بېعزته هم کړم ښه راته ناسته مې بیا یې نه کوي ما یې چل نه راځي اوس مې په کوم طریقه وکړو نو زما خو څه غرض دا نه دی چې ما له به غوښه راوړي ما ته خو معلوم دی زما مقتدیان یې ډېر نران دي ما له قسمونه نه راوړي نو غوښه بس راوړي دا خو زه تاسو پېژنم تاسو نوم خو راټک په دروازه باندې لیکلی شي زما اکثر طالبان راشي ما ته وایي استاد خو ډېر چاپېره ډېر زیات کورونه مې ونیسي آیا استاد خو به ډېره زیاته تنخوا او تا له خو به خلک ډېرې زیاتې سره منې هم درکوي دا ځکه مې کار کار وکړی هاي بات دی کې بدنامي هلته وایي چې دوی به ورکوي او دلته وایي چې هغوی به ورکوي ما یې نه تاسو سره کوي نو نه مې د مقتدیان سره کوي یو الله د لاسه نه مې مقتدیانو راته کوم چې نبي علیه الصلاة والسلام نه کوي وایي دی خو هر څه قسم هر کال عمرو لځي دلته وایي د پیسو څه ضرورت هغه یو بله ورځ راته یو کس وي یو یې راته یاد کړ وایي د ده 500 روپۍ ورځ ده ما ویل د ده 500 روپۍ وایي یا وایي دا ګاډۍ خالي کوي مو چلوي مې 500 روپۍ ورکوي در ورځ لکه ما وایي خو دا 500 روپۍ ورځ ما ته میلاوېده نو زه به هر میاشت ورېدم او دا ګاډۍ پکې مردانه پرېږدي نو زما غرض دا نه دی چې ما له غوښه راوړئ یا ما له څرمنې لګوئ خو زه تاسو خو ډېر ښه پېژنم لکه زما دلته چې څومره مې عمر ته خو ټول مې دلته تېر کړو دلته پیدا شوی یم او دلته به ګذار شم دا ډېر ښه پېژنم نو غوښه زما ورته ضرورت نشته خو زما چې کومه ذمهداري ده او ذمهواري ده هغه درته بیانوم چې چا باندې قرباني واجب نور مې چا سره هېڅ غرض نشته خو یو سړی وایي چې ما سره ښه نصاب شته او نه یې کوم
الله دې د دنیا نه کارپیټ کړي زما قسم ما صرف ذمہواری وهغه مې درته وایي وما علينا الا البلاغ موږ باندې صرف رسول دي تاسو ته د قرآن او د حدیث خبره وکړه نور کو کوي او کو نه کوي په دې باندې مخه پکې باندې جما بس سوال جوابونه کوم تر راځي نو د تکلیف کې موږ ویناس ته موږ یې عزت کړو نو ما ته کله به عزت کړې تراشه ما خپل نوم وایا چې ما ویل چې سره دومره پیسې دي یا ما ویل چې دا سوداج کارو کې یا الله والله بالله ثم تل کوستانو په منبر راست خو یا اصلنا غوایې رخصت نو چې کوم ځای کې په کسان یو ځای کې دل نو ته چې څه وایي نو په خپل درته خپل چاړه درته والله بالله ثم تل په وو کې ښکاري څنګه ما یادې چې ما پسې لګیا دي او زه والله بالله ثم تل په پسې لګیا ما څه بدل کې ستاسو پیسې شته او نشته نن سبا سړی ته دا پته نه لګي چې خپل خدمات خپل خدمات ته پته نه لګي چې سره پیسې شته او نشته نو ما ته بیا ستاسو پته ولګي خو کله کله راته علامات ظاهره شي چې قرباني ونه کوي بیا ځای خرڅېږي نو بیا سره خرڅېږي بیا مزیدار ګاډي خراب اصلي شي بیا مزیدار موټر سایکل خراب اصلي شي خو چې کله قرباني ته شي نو خلې پسې دې راکړي نو ما له دقل ته سره راولي کنه چې الله حکم ته دومره ملا ماته هم دقه پیسې نه بیا الله رب الجلال په ډاکټرانو لګي په طبيبانو لګي په چینونو لګي خو ستاره نه غواړي چې الله په نامه ولګي دا الله په نامه ولګاوه دا یو صدقه منتقله دا تمام آفات و بلیات و مصیبتوں کا امن سے هذا آخر دعوانا الحمد لله تو کہ اس میں بڑے من کو توفیق رکھا بل ذا قیدار مسیح ہر میرے شریفین دار مسیح ارکار بل ذا داروں سب ماران دی دور شفاء سو قرض داران دی اللہ دی قرض نخلاص چار روزگار انشاءاللہ حلال و مکرم چاولا انشاءاللہ چار اولاد انشاءاللہ اولاد حیات من سکے بھی ہے موسیٰ دی بھی زندہ موسیٰ اللہ تعالی مشکلات ہے مشکلات يلا تشري اجاكم مشري اجاكم يحمل مقدور الله بارك فيكم قائم دائما جبلي بك الله بارك فيكم ولي دين محمد صلى الله عليه وسلم امداد کی بہر جام جلاتے حادث مناسب دین محمد تسوق کا نقصان سے بہر جام کی اللہ دین سے مدد یا اللہ کو مسلمانان کی اللہ کو ہدایت خود ہدایت ہے یا اللہ کو اس طرح یا اللہ تم نے بڑا حفاظت کی یا اللہ تم نے دین میں رکھ حفاظت کی یا اللہ تم نے خانقاہان حفاظت کی یا اللہ تم نے سنگت مجاہدین حفاظت کی مجاہدین دعا کیا تے تے کو اللہ کی طرح ہے بس كم شيء إن شاء الله في درجات الإسلام غالب كي كفر مغلوب يا الله سرك تسمع كلام كتابة من تستوى ثم دعاينا النار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تناسب جمال يا الله يا رسول اسلام غالب كي كفر مغلوب كي مرد قال الإسلام سورة فاشلة تذكر نسيب كي صلى الله على خير القيم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين